أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. د سورة رعد 22 نمبر آیت او د 13 سپاره ده. د دې آیت نمخکې آیت کې د مشرکینو سوالات دا ذکر شول، په نبی له صلوات و سلام باندې اعتراضات وکړه او بل طلب د فرمایشتي معجزوي د نبی له صلوات و سلام نه وکړه. درې غوښتنې وي د دې مشرکینو بلار نشي برخه د مشرکینو درې غوښتنې وي. یو سوال په نبی له صلوات و سلام باندې دا وکړو چې کته په حق پیغمبر او د قران په تا په حق نازل شوی او دا قران کریم رښتینی کتابي، نو ته د قران کریم په زور باندې د مکی د غرونه چې د لری لري ویسا موږ بدلته فصلونه جوړ کو او په دې ځکه چې دې موږ به خپل کورونه د زینب موږ آباد کو. یو سوال ته داو کو د نبی له صلوات و سلام نو غوښتنه او مطلب دا چې فرمایشتي معجزه غوښته. دویمه غوښتنه د مشرکینو دا و چې کته په حق پیغمبري او د قران کریم پتا په حق باندې نازل شوی، نو د ازمکه وشکوا مونږ ته چینیره او باسد دي ځنه ځکه چې اوبو قلت ته اوبو کمواله دي چې اوبو رواني شي مونږ فصلونه په اوبو کو. نو دریمه غوښتنه ته دا وکړه کته په حق پیغمبر او د قران کریم حق کتاب وي، د دې په ذریعه باندې ته زمونږ مړي راځوند کا چې هغه موږ سره خبري وکړي چې چا وجلی چا نه وجلی الته در باندې حالات څنګه تیریږي. خو نبی له صلوات و سلام ته ډیر زیات خپه شو نبی له صلوات و سلام. دی آیت کریمه کې ولقد استهزئ برسل من قبلك، الله پاک نبی له صلوات و سلام ته تسلی اطمینان او ډاډګرنه ورکړي چې نبی له صلوات و سلام ته د خلکو په دې غختونو باندې مخه پکېګا، دغه خلکو چې کوم خبرې کوي په دې باندې ته خپکیږه ما ځکه دا د دې غختل اصلا استهزاء دي. کدا ته تر اخکارم کې دا معجزې درکم دا خلک به ایمان نه راوړي بلکې دا خندا کوي تا پورې استهزاء کوي او ته په دې خپکیږه ما څومره پیغمبران چې مخکې راغلي دي نو خپل قومونو هغه پورې خنداګانی کړي دي استهزاء کړي دا. خو ما هغه خلکو ته الله وی مهلت ورکړي فاملیت للذین کفروا، ما یو وخت د پاره مهلت ورکړو. الله پاک فرمای ثم اخذتهم بمناساب اونیولا دسمه اونیول. الله پاک وای چې هغه خلق تباہ او برباد مکړه، ټول می ختم کړه، هلاک مکړه، داسې می ختم کړه. الله پاک فرمای چې زما عذاب ډیر سخت عذاب دی. نبی له صلوات و سلام ته خپکیګما ستا دشمنان چې تا پورې چا خندا کړی دغه یوم نه پریدم، هغه بل سناسا په عذاب باندې راونیسم، سخت عذاب باغ ته زور کما. دې آیت کریمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطمینان ډاډګرنه او تسلی ده چې ټول پیغمبرانو سره دا کار شوی ته مخه پکېږي. فرمای ولقد استهزئ، الله وی خامخا په تحقیق سره استهزئ خندا شوی وا برسول من قبلک، ډیر رسولانو پوری مخکې دستانه فاملیت ما مهلت ورکړیو للذین اغ خلقتا کفروا چې کفر کړو او کافرانو. الله و ثم اخذتهم بما انول دوی ناصافا فكيف كان نسنغو عقاب عذاب زما داس عذاب متور کو چې دا ټول می په وتم بول ټول ته عبرت واغستل. الله وي افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. دغه آیت کریمه کې بل دلیل عقلی دی په اثبات د توحید باندې چې الله یو دی په ذات صفاتو کې شریک نه لري. دې ته دلیل د توحید وی عقل منی داسې خبره بیان شي چې هغه د انسان عقل منی، یعنی دا خبره پکې بیانې چې الله پاک د هر چا د ټول اعمالو باندې ساتون کې دی، د اعمالو حاضر ناظر دی په اعمالو باندې، د هر چا عمل وته معلوم دی که څو ګړو کې عمل کوي که غټ عمل کوي په هغه باندې دی. نو الله پاک فرمایي چې
دغه باطل بوتان او معبودان چې تاسو یې مشرکین دا جوړ کړی دی او د لپاره عبادت کوي آیا دا الله پاک غوندي تاسو دا الله پاک سره برابر وي هغه حقيقي الله چې د هر چا په عمل باندې حاضر ناظر دی او تاسو دغه بوتان چې په خپل لاسونو باندې جوړ کړی دي ته عبادت کوي چې هغه علم غیب وسره نشته هغه حاضر ناظر نه دی ته چا د خپل حال نه خبر نه دی نو د بل چا په حال بس خبر شي دا سی باطل معبودان تاسو له حق الله سره یو کوي هغه سره ولی شریکوي په خدای توب کې د خدای توب صفات هغه ته ولی ور کوي دا مسله ذکر کوي فرمای الله و افمن هو ایا هغه ذات هو هغه ذات قائم چغا عالم دی قائم بمعنى عالم چغا عالم دی پوی دی حاضر ناظر دی علی کل نفس په هر یو نفس باندې بما کسبت په سبب د اعمالو چې دا نفس کوي چې کم کار کوي په دې ټولو باندې عالم دی الله وی آیا داس ذات بل څوک کې دی شي بلکې نشي کېدل الله وی وجعلوا او ګرځول دي دوی لله الله پاک سره شرکاء شریکانان ګرځولې دي به داسې حقيقي الله پرې خېده د دې په ځای باندې هغه باطل معبودانو ته سجدي او لګول عبادت وکړو د الله سره په خدای توب کې شریک کړل چې هغه خپل حال نه خبر نه دي نو د بل چا په حال باندې بس خبر شي الله فرمای قل ارتئوا اي نبي عليه الصلاه والسلام سموهم دی مشرکین ته وایي چې تاسو لک کمال او خوي د خپل معبودانو د دې څه کمال دی د الله کمال په ټولو صفاتو باندې الله پاک پوره دی عالم دی خالق دی رازق دی مربی دی مالک او اختیارمند دی نو الله پاک پختنه کوي نبی رسول ته وی ته د مشرکین نه پختنه وکړي چې دا خلق ته د معبودان چې تاسو ته عبادت کوي دا بوتان تاسو ته څه کار کوي تاسو خدای کمال لګوي خو یې سم نشي کولای دا الله پختنه کوي تنه قل ارتئوا اي نبي عليه الصلاه والسلام سموهم کمال وخیتا سود د خپل بوتانو نشه خودله الله وای چې ام تنبئونه یا خبر ورکوي تاسو الله پاک ته بما په هغه شی باندې لا يعلمو چې نه پويږي نه پیژني الله پاک فل ارض پزمکه کې یعنی تاسو چې دغه بوتان د الله سره شریکانان جوړوي او تاسو دا ویو چې دا د خدای پاک سره شریکانان دي الله پاک فرمای د دینه وي پښتنه ته د دینه وکا چې تاسو دا خبره وکړه نو په هر شی چې ایغه باندې خو الله پاک پوي دی د دې بوتان چې الله سره شریک دي په دې الله نه پويږي دا ما سره شریک دي لکه الله نه پیژني دا الله پاک خو وحده لا شریک له دی هغه انسان ته په ذات او صفاتو کې هیڅ څوک سره شریک نه مانی نو دا خو الله پاک نه دی ویلي چې تاسو دا ما سره شریکانان جوړ کړئ کنه زه یو کار نشم کول تاسو ما سره شریک جوړ کړئ الله پاک نو د دې خلکو نو پښتنه او کنه بل سره سمتوي او ته وای چې ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي الله پاک ته بما په هغه شی باندې لا يعلمو چې معلوم نه دی الله پاک ته فل ارض پزمکه کې چې ما سره الله پاک د خدا علم کې دا چې ما سره هیڅ شریک نشته نو چې بل څوک شریکین نو دا معنا دا شو چې الله پاک په دې باندې نه پوهیږي اعوذ بالله نو فرمای ام بظاهر من القول یا خبر ورکوي تاسو په سرسری خبرو د خلی باندې اسی بے فائدې لګي تاسو په خله باندې خلکو ته چې لازم خدایان دي لازم خدایان دي اس فائدہ او نقصان د تنشر سره اسی وتغ کوي الله وی بل زینا بلکې خسته شوی دي للذین اغ خلقتا کفرو چې د حق منلو نه انکار کړي دي مکرهم مکرونه د دوی چې د خپل ځان ته خپل مکرونه چې د خسته کړي دي وصدوا عن السبيل او بند کړي شوی دي دوی عن السبيل د سمیلارنا معنا دا چې د دې پزړونو باندې مهر د جباریت وهاله شوی دی د د خپل شرکیت وس خسته کار کوي دا مطلب دی د حق لار نه لاندې دي اغه نه بالکل انکار کوي دی الله وی ومن يضلل الله ومن اغسق يضلل الله چې گمراهی کی الله پاک فما له نبوی دغه گمراه انسان د پاره من هادن سوغلار خودن کې ورته پیدا نشي لهم الله وی لهم عذاب شدید فی الحیات الدنیا په دې آیت کریمه کې تخویف اخروی دی او دنیوي دواړه دي هره یا د دنیا د عذاب او د آخرت د عذاب نه فرمای لهم شته دغه خلکو د پاره هغه چې منکرین د حق نه دي عذاب دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرته اشق او عذاب د اخرت ډیر زیات سخت الله وی و ما لهم او نبوی دوی د پاره
من الله بغیر د الله پاک نه من واقن سوق بچکون کې د الله د عذاب نه د بوتان به نشي بچکولې. فمثل الجنه التي وعد المتقون په دې آیت کریمه کې بشارت او زیره د مؤمنانو ته او تقابل ذکر کې د کافرانو سره په عاقبت کې، یعنی چې عاقبت د آخرت انجام خسته انجام د مؤمنانو د پاره دی، خراب انجام چې دی هغه د چا د پاره دی؟ د کافرانو د پاره دی. فرمای مثل الجنه حال د جنت التي اغ جنت وعد المتقون چې وعده شوی دا د متقین خلکو سره، مؤمنانو متقین سره وعده شوی دا، تجری بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د دینه نهرونه به بهیږي. سورۃ محمد غالبا 5 آیات ته پدې کې به سلور نهرونه ذکر شوی دي جنت کې. الله فرمایي چې اکلها دائم میوه د دې جنت په همیشه د پاره وی خلاصيږي بنا. دا د دنیا باغونو غوندنه چې یو فصل د تنواغ سو بل ځل ته سوچ شي ختم شینا الله وجه څومره نه خړای شاغسته شي ته دا بنه خلاصيږي. اکلها میوه د دې جنت دائم همیشه دي، وذلها او سور د جنت دام همیشه دي. الله وی تلک عقب الذين اتقوا دا انجام چې دي الذين د هغه خلکو د پاره دي اتقوا چې هغه ځان ساتي د شرک نه متقین دي. وعقب الكافرين النار او انجام د کافرانو چې دی هغه اور دی. په دوه انجامونو ذکر شو. د متقین لپاره جنت همیشه د جنت میوي همیشه سورې به د جنت وي، کافرانو لپاره اور د جهنم وي. الله وی والذین او هغه خلق آتیناهم الكتاب چې ورکړی دی مونږه دوی ته کتاب یفرحون دی خوشاليږي بما په هغه کتاب باندې انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته نبی صلی الله علیه وسلم. دی آیت کریمه کې دلیل نقلی ذکر کړي د مؤمنانو او د اهل کتابو، چې د اهل کتاب کې ټول خلک چې وغه کافران نو ټول خلک گمراهان نه دي، بلکې ځنه په کې داسې اهل کتابو چې هغه به مسلمانانو شو په دې کتاب باندې ایمان راوړل. ولی ځکه هغه خپل تورات لوستلو پاغي کې به د دې کتاب صفات بیانول چې نبی اخر زمان برازي دا به نوم وي دیجه کې پیدا کیږي، دیجه ته به هجرت کې پاغه به قران کریم غوندي کتاب را نازلېږي. نو خلکو خو تورات کې لوستلیو، نو هغه خلک چې کله به قران کریم نازل شولو هغه خلک رااله نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو، وی پیژندل چې دا ماغه پیغمبر دا کتاب هغه کتاب دی. الله پاک د دې صفات بیانوي او چې دا هغه خلک دي چې نبی رسول الله صلی الله علیه د قران کریم په لیدلو باندې دا ډیر خوشاله دي، خوشاليږي ولې ځکه چې دې کتل دي. به الله پاک بل ډله بیانوي چې بل ډله په دې خلکو کې دا هغه ډله ده چې من ينکر بعضه چې هغه دغه کوي انکار کړي دي د زنی او د بعضو حصو د قران کریم نه انکار کړي، زنی منی او زنی نه منی. نو فرمای الله پاک والذین او اغه خلق آتیناهم الكتاب چې ورکړې دي مونږه غوي ته کتاب یفرحون ډیر خوشاله دي بما په هغه کتاب باندې انزل الیکا چې نازل شوی دی ته نبی رسول الله والسلام. ومن الاحزاب او د دې دلونه من داس خلقم دي ينکرو چې هغه انکار کوي بعضه د ځنی حسود قران کریم نه انکار کوي، ځنی منی ځنی نه منی. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، په ځنو باندې کفر کوي ځنی منی. فرمای قل او اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما بشک خبر دادا چې امرت ما ته امر شوه دي ان اعبد الله چې ز عبادت وکم د الله پاک ولا اشرک به او ز شریک نکم الله سره هیڅوک نه په ذات کې نه په صفاتو کې الله سره شریک نشته. الیه خاص الله تعالی طرف ته ادعوه ز دعوت ورکوم خلقو ته، سمانا توحید دعوت ورکوم خلقو ته چې خلقو دا شرک مکه وراشي او الله امنه دی الله پاک عبادت وکي. نو فرمای الیه خاص د الله طرف ته یا د توحید طرف ته ادعو زرا بل مخلق و الیه مآب او خاص دی الله طرف ته مآب زما رجوع دا زګر زیدونکې ما زب الله پاک ته ورزما اغبد زری زری حساب بدتور نکي. وکذالک الله هم د غرنګي ترغیب ال القران کریم، ترغیب قران کریم ته دا مطلب دی چې غني دا بیان شول چې اے خلق راشه وز دا قران واوري په دې کې حق او د باطل فرق پم دی قران کې دی، حلال حرام په دې قران کې دی، د انسانیت
چې کومه ژوندۍ او ژوندۍ ژوند پر الله پاک را لګل د انسان داغه مقصد پکې پروت د انسان مقصد په قرآن کې پروت راشد د کینه ترغیب ال القرآن وای وکذالک هم دغرنګ الله انزلناه نازل کړی دی موږ دا قرآن کریم حکما فیصله کوونکې فیصله عربيا په واضح جواب باندې چې هغه عربی جواب ده الله وی ول ان اتبعتا کتا تابعداري وکړې نبی صلی الله علیه وسلم اهواهم د خواهشات د دې مشرکینو بعد ما جاءک رستد دین چراغله دې تا ته من العلم قرآن کریم د قرآن رست بیت هم تابع شول دې خلکو نو الله فرمای مالک نشته دې تا د پاره من الله بغیر د الله پاک نام من ولی صدوس ولا واق او نساتن کې او بچ کون کې به نه سوګدته نشته دي معنا دا چې دوست او ولی او ساتون کې سوګ دي الله پاک دې کله الله پاک د انسان دوست کیږي چې کله یو انسان د الله احکامات باندې وخت تیر کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تیر کې به الله پاک دغه انسان سره مینه محبت هم کوي او ګناهونه متماف کوي سبحانك اللهم